بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د پیښور غږ سره زه مواجد ټکر کتونکو د پیښور غږ پروګرام نن شروع د اباسین سره دغه شعر نه کوم چې وای ما د ژوند د پاڼې پاڼې ټکي ټول کړل تا په څومره په اسانه کرښه راښ کا. کتونکو د کتاب رهنمایي چې کوم خلکو کړې ده نن کو تاسو ګوره دغه کتاب چې کوم خلکو نوسته دی یا دوستانه کړی ده یا دغه کتابونه کتلي کو څومره پروفیسوران دي یا په خپل فیلډ کې مخکې تلونکي خلک دي هغوی دغه کتاب کتلی دی دغه کتاب یې نوستلی دی د هغې نه پس دغه خلک چې کوم دي نو دغه مقام ته رسېدلي دي. کتونکو نننۍ زموږ پیښور غږ په دغه لایبرریانو باندې دی چې کومې لایبرریانې اوس سوشل میډیا راغلی ده نو زیاتر خلک چې کوم دي دغه سټوډنټان چې کوم دي دغه لایبرریانو ته نه ځي. نن به موږ ځو د پیښور یونیورسټۍ دغه لایبرري به ګورو. دغه لایبرري کې به دغه سټوډنټانو نه به خبرې کوو چې هغوی ته به دغه لایبرري نه به هغوی ته بک په کومه طریقه باندې میلاویږي. که یو کس په کور کې ناست دی او هغه به هغه بک د دغه لایبرري نه که هغه اګریکلچر یونیورسټي شو که هغه اسلامیا کالج شو او که هغه د پیښور یونیورسټۍ دغه لایبرري شوله چې هغوی ته به دا په کومه طریقه میلاویږي او د هغه ځای د لایبرري نه به تپوس کوو چې دغه لایبرري په دغه جامعاتو کې څومره ضروري ده څومره اهمیت لري. کتونکو دې پروګرام کې به نن موږ تاسو ته دغه درې ونه لایبرریانې ښایو او دغه سټوډنټانو سره به هم خبرې کوو. نو راځئ چې د هغوی سره خبرې وکړو. جی کتونکو څنګه چې تاسو ته ما ویل د پیښور یونیورسټۍ ته راغلی یم دې ټایم کې د اګریکلچر یونیورسټۍ کې ولاړ یم دننه د دې یونیورسټۍ ترجمان را سره موجود دی مشتاق منګش صاحب. په خپل پروګرام کې درته هرکلی وایم. تھینک یو جی تاسو هم تاسو ته موږ ډېر هرکلی وایو. تاسو زموږ یونیورسټۍ ته راغللی او زموږ یونیورسټۍ کوریج کوئ جی. ډېره مننه جی. ډېره مننه ستاسو. مشتاق منګش صاحب چې کوم دی دا د دې ترجمان دی د دې اګریکلچر یونیورسټۍ. دوی به موږ ته وایي د دوی نه به زما اولنۍ پوښتنه دا وي چې تاسو راته لږ دا ووایئ سر چې دا اګریکلچر یونیورسټۍ کې دا لایبرري دا چې کومه جدید لایبرري ده ډیجیټل لایبرري ده دا په کوم ځای کې ده؟ حاجي دا خو زموږ شاته لایبرري ده زموږ والا او آی بی ایم ایس کم انسټیټیوټ ته اوس خو فیکلټي شوله دغه سره خوا کې ته جي او موږ دلته کې هر قسم فیسیلیټیز ورکو سټوډنټس ته. هر قسم بکس پکې موجود دي. کورس سره هم دي ورسره کورس سره هم دي او کورس نه علاوه هم بکس دي او انټرنیټ فیسیلیټیز هم سټوډنټس ته ورکوو. هر قسم فیسیلیټیز موږ سره شته. ډېره مننه مشتاق صاحب. مشتاق صاحب به موږ میلاوی دننه لایبرري به راته ښیي لایبرري کې چې کوم د دوی لایبرریان دی هغوی سره به خبرې کوو او سټوډنټانو سره به خبرې کوو. مشتاق صاحب موږ دننه ځو. راځئ جی راځئ جی. جی کتونکو څنګه چې تاسو ته پته ده د پیښور یونیورسټۍ په لایبرري کې دې ټایم ناست یم. دې ټایم کې را سره طاهر جان صاحب موجود دی اسسټنټ لایبرریان دی هغوی سره به خبرې کوو دغه تپوسونه به ترې کوو. طاهر جان صاحب تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایم. ډیره مهرباني واجد بھائی ستاسو ته مونږ په سنټر لایبرري یونیورسټي اف پېښور کې هرکلی وایو. زه به خپل تعارف لږ وکړم. طاهر جان مې نوم دی. د سنټر لایبرري کې اسسټنټ لایبرریان پوسټ باندې کار کوم. د وخت زمونږ چیف لایبرریان صاحب حبیب الرحمن صاحب دی او تیر شوي په دې لایبرري کې تیر شوي 20 کاله نه زه سروسز ورکوم یونیورسټي ټیچرز ته او سټوډنټس او ریسرچرز ته. ډېره مننه طاهر جان صاحب. طاهر جان صاحب لږ راته په دې باندې رڼا واچوئ چې په یو تعلیمي اداره کې لایبرري او کتاب اهمیت څومره مطلب دا لایبرري څومره ضروري ده په یو تعلیمي اداره کې؟ واجد بھائی څنګه چې مونږ د کتاب د اهمیت نه انکار نشو کولی نو دغه شانتې مونږ د هغې د لایبرري د اهمیت نه هم انکار نشو کولی. لایبرري چې کوم دی هغه که مونږ ووایو چې بیک بون دی د یو اني ایجوکیشنل انسټیټیوشن دپاره ځکه چې لایبرري چې کوم مقصد دی کوم ایم دی او کوم ابجیکټیوز دي نو هغه به زه یو 3 لاینو کې تاسو ته ووایم چې لایبرري چې کوم دی هغه پرووایډ کوي انفارمیشن یوزرس ته. ٹھیک شو ټو پرووایډ د انفارمیشن ټو اٹس یوزر ایٹ the time they are needed. ٹھیک شو یعنی که چېرې مونږ سره انفارمیشن په لایبرري کې چې څومره نالج دی هغه مونږ څه کوو هغه مونږ اکوایر کوو ارګنایز کوو او بیا سټوډنټس ته ډیسیمینیټ کوو. نو دې حوالې سره د لایبرري او د نالج چې کوم دی د کریشن یعنی که مونږ خبره وکړو چې نالج پهله کریټ کیږي
هغه بیا چې کوم دی اکوایر کیږي او تھرو لایبرریز چې کوم دی هغه بیا فردر چې کوم دی سټوډنټس ته یا ریسرچرز ته یا فیکلټي ته ډیسیمینیټ کیږي. نو هغې کې د لایبرری او د لایبریرین یو ډیر لوی کردار دی چې هغه مونږه چې کوم دی هغه مونږ نشو اګنور کولی. جی تیجان صاحب تاسو راته لږ دا هم ووایئ څنګه چې تاسو ته پته ده سوشل میډیا راغلی ده زیات سټوډنټان چې کوم دی هغوی په موبایل کې یا په سوشل میډیا ته کینی د کمپیوټر په تھرو لیپټاپ په تھرو باندې هغوی هلته خپل کتابونه ګوري. لږ راته دا هم ووایه چې آیا انټرنیټ د کتاب متبادل جوړېدی شي؟ څنګه چې تاسو ته پته را چې نن سبا چې کوم دی د سوشل میډیا دور دی سوشل نیټورکینګ دور دی نو دغه حوالې سره چې څنګه ټایم بدلیږي نو دغه شانتې د لایبرریرو چې کوم دی هغه هم ورسره ایکسپینډ کیږي او لایبرریز چې کوم دی هغه نن سبا چینج شو انفارمیشن سنټر ته یا نالج منیجمنٹ سنټر ته چینج شو. نو دغه کنسپټ چې کوم دی هغه مونږ په لایبرریروز کې چې څنګه د یوزر رویه بدلیږي د یوزرز نیډ بدلیږي نو دغه رویې او نیډ مطابق مونږه لایبرری او لایبریرینز کوم پروفیشنلز دي هغه مونږه د دې شي باندې ډیر زیات فوکس کوو چې یاره سټوډنټ چې کوم دی لایبرریو ته راتګ چې کوم دی د هغې کم شوی دی او کم شوی خو دی که مونږ د ووایو که تیر شوي سټیټسټک زه تاسو سره کمپیر کومه نو مونږ سره د یوزر وزټس چې کوم دی هغه کم شوي خو د یوزر کوریز چې کوم دي چې کوم مونږ ته آسک لایبریرین کوم کوری مونږ ورکو که هغه مونږ وګورو نو هغه آلموسټ ټریپل شوي دي. یعنی مخکې چې کوم دی د انټرنیټ نه که چېرې مونږ مخکې خبرو وکړو نو میکسیمم یوزرز به چې کوم دی هغې راتلل لایبرریرو ته او د خپل نالج چې کوم ترست دی هغه چې کوم دی هغه کوم پیاس چې کوم ورته وي هغه به چې کوم دی هغې د لایبرریرو نه چې کوم دی هغه گین کولو او هغه بیا فردر چې کوم دی ډیسیمینیټ کولو یا ان د فارم آف ریټن کې یا ان د فارم آف اني انفارمیشن هغه بیا دغه کولو فیوچر نورس دغه ته بیا فارورډ کول. خو چې کله نه نیټ راغلی نو د یوزر د وزټ کمی په وجه باندې مونږ هغې ته د لایبرری هغه سروسز نیچرز هم چینج کړل. یعنی فار ایگزامپل که مونږ خبره وکړو مونږ د پریویس زه تاسو سره 2004 خبره وکړم نو په 2004 کې هایر ایجوکیشن کمیشن یو پروګرام سٹارټ کړ د نیشنل ډیجیټل لایبرری پروګرامز په نوم باندې او هغې پروګرامز کې مونږ کوم هایلی امپیکټ فیکټرز جرنلز دي د هغې 28,000 فل ټیکس جرنل ته زمونږ د پېښور یونیورسټۍ دې وخت اکسیسیبلیټي شته دې سره سره مونږ هغې ته چې کوم دی کرنٹ اویرنس سروسز ورکو. کرنٹ اویرنس سروسز مطلب دا دی چې مونږ د خپل یوزرز یا د خپل ریسرچر ډیټا کلیکټ کوو چې یاره کم انفارمیشن په کم ټاپک باندې کم یوزرز کار کوي هغه مونږ سره باقاعده یو ایکسل فارم کې مونږ د هغې نه هغه انفارمیشن کلیکټ کوو د هغې ریسرچر نه او چې کم لیټیسټ ریسرچز چې کوم دی په ورلډ کې کیږي نو هغه ریسرچز چې کوم دی هغه بیا مونږ خپل دغه کم ټاپک باندې کم یو ریسرچر کار کوي یا کم سټوډنټ کار کوي نو هغه انفارمیشن هغه مونږ هغې سره شیر کوو. دې نه سر تاسو د دغه اوس دې وخت کې دا چیز فعال دی که نه تاسو په را روان چې کم تاسو د لایبرري به جوړوئ دا تاسو د هغې خبره کوئ؟ لایبرري چې کوم مونږ جوړو دا بیسیکلی دا زمونږ یو پروجیکټ و 2015 کې مونږ یو PC1 هایر ایجوکیشن کمیشن ته سبمیټ کو چې هغې کې مونږ دا ووایو چې کوم د یوزرز چې کوم نیډ دي هغه چې کوم دی اوس زیاتر فوکس کوي په الیکټرانک ریسورسز سایډ باندې او هغې ته زیاتر یوټیلایزیشن د الیکټرانک ریسورسز کوي نو دغه نیډ مونږ په ذهن کې کېښودلو او هایر ایجوکیشن کمیشن ته مونږ یو پروجیکټ سبمیټ کړ 2015 کې او دغه پروجیکټ چې کوم دی هغه میټیریلایز شو په 2018 کې مونږ ته د لایبرري لپاره یو هیوج اماونټ اف فنډ مونږ ته ملو شو چې په هغې کې مونږ 3 فیزز دغه کړي دي چې یو پکې سبسکرپشن اف انټرنیشنل
جرنلز دي چې یعنی مونږ به انټرنیشنل جرنل چې کوم دی هغه به مونږ سبسکرایب کوو. د هغې نه علاوه 5 میلیونز چې کوم دی هغه مونږ د پرچیز آف بکس دپاره ایښودي دي. دې نه علاوه مونږ سره دریم چې کوم و هغه مونږ سره سیول ورک اینڈ انټیریر ورک of the central library او څلورم aspect چې کوم و هغه زمونږه beautification and modernization in the central libraries. په دغه موډیفیکیشن او ماډرنایزیشن باندې به زه دلته خبره وکړم چې مونږه په دغه پروجیکټ کې مونږه چې کوم اکوپمنټ اخلو نو هغې کې به مونږه دا چې زمونږه سټاف انوالومنټ په ډېر زیات کم شي او چې مونږ سره کم فزیکل فارم آف بکس دي یا تھیسز دي او یا جرنلز دي هغه به مونږه په روبوټک سکینر په ذریعه باندې سکین کوو او د هغې به اکسیسیبیلیټي جوړو within the campus چې زمونږ یونیورسټي کم انټرنیټ دی هغې باندې به هر هغه بک اویلیبل وي چې کم په مختلف ډپارټمنټس کې اویلیبل وي. نو دغې لپاره مونږ خو یو دا پروجیکټ دی چې ډیجیټایزیشن به کوو او دویم اسپیکټ زمونږ د اټومیشن دی چې مونږ به تھرو کوها لایبرری سافټویر چې کوم دی هغې په ذریعه چې څومره میټیریل دي زمونږ په کیمپس کې یعنی که هغه فزکس کې دي که هغه کیمسټري ډپارټمنټ دي یا جرنالیزم ډپارټمنټس کې چې کوم میټیریل اویلیبل دي نو مونږ دې وخت کې چونکې د دې نه پهله دا کنسپټ نو چې د کیمسټري ډپارټمنټ سټوډنټس په د فزکس د ډپارټمنټ سټوډنټ لایبرری چې کوم دی هغه نشوه استعمالولی یعنی اکسس کولی به نشوه. نو کله چې دا پروجیکټ انشاءالله میټیریلایز شي په جنوري کې نو مونږه چې کوم څومره سټوډنټس دي هغه به ودن 1 کلیک چې کوم دی ټول انفارمیشن به هغه ته اویلیبل وي چې کوم کتاب په کوم ډپارټمنټ کې پروت دی او هغه ډایرکټلی هلته تللی شي او هغه کتاب چې کوم دی هغه د هغې نه ایشو کولی شي په خپل نوم باندې. جی کتونکو څنګه تاسو ته پته ده د پېښور په لایبررۍ کې موجود یم پېښور یونیورسټي کې سر دلته کې را سره سټوډنټان موجود دي د هغوی نه به تپوس کوو. دوسته په خپل پروګرام کې درته هرکلی وایم. السلام علیکم جی تاسو څنګه ټیک ټاک خیر. ډېره مننه د پېښور غږ پروګرام کې د ټایم راکولو. دا راته لږ ووایه چې څومره ټایم پس د لایبررۍ ته راغللې؟ مونږ خو جی ورځ کې موږ راځو کله 2 ورځې پس راشو خو چې کله مونږ ته ضرورت پېښ شي نو بس مونږ بیا لایبررۍ ته توجه وکړو. مطلب دلته داسې بوکس دي زموږ چې مطلب هغه زموږ په نالج کې ډېر اضافه راولي او داسې پوینټس چې لکه هغه مطلب نور آوټ سایډ نه میلاویږي نو هغه مونږ اسسټنټ صاحب مونږ ته پرووایډ کړي دي نو بس هغې د وجې مونږ دلته راشو او بس ځان بیا سټډي کوو. ستا په خیال باندې دلته په دې یونیورسټۍ کې د لایبرري څومره ضروري ده؟ لایبرري خو ډېر اهم دغه دی د یونیورسټۍ لپاره بلکې د سټوډنټ لپاره هم ډېر یو ښه ځای دی ځکه چې لایبررۍ کې موږ ته هغه انوایرمنټ پرووایډ کېږي کوم چې موږ ته بهر نه پرووایډ کېږي او دلته داسې بکس هم دي چې مطلب مختلف قسم بکس دي که نه نو زموږ د فیلډ مطابق هم بکس را سره دي داسې های لیول پکې هم دي نو هغه چې موږ ریډ کړو نو هغې سره زموږ مطلب نالج هم سیوا شي او ډېره ښه فایده راته میلاو شي. ډېره مننه کتونکو دوی به ډېر تنګونه خپل سټډي ته راغلي دي. دلته یو بل ملګری هم موجود دي د هغوی نه به تپوس کوو. دوسته لږ غونته کې به ودرېږئ موږ سره لږې خبرې وکړه لږ ټایم ستاسو اخلم خفه کېږئ به په دې خبرو نه. د کتونکو ته لږ دا ووایه چې تاسو د کوم ډپارټمنټ سره یو څه دی نوم دی؟ السلام علیکم زما عبدالله نامره او زه الکترانیک ډپارټمنټ نه چې کوم دی تعلق ساتم. تاسو راته لږ دا ووایه چې په دې لایبررۍ کې تاسو څومره ټایم تېروئ؟ تقریبا موږ ورځ کې هونې 2 ورځې پس خامخا دلته راشو او مختلف قسم بک موږ چې کوم دی ریډ کوو چې کوم موږ ته پکار شي یعنی اوس چې کوم دی هلته موږ ته څه کار وکړي او موږ ته په خپل بک چې میلاو نه شي بیا موږ خامخا لایبررۍ ته مخه کوو. خو لایبررۍ ته راځئ خامخا؟ جی لایبررۍ ته بیا راشو جی. او په دې لایبررۍ کې تاسو کم کتابونه زیات تر خوښوئ کم کتابونه زیات تر ګورئ کم کتابونه تاسو ته په اسانۍ باندې میلاویږي؟ فی الحال خو لازم موږ چې کوم فیلډ الکترانکس دی او موږ دغه کتابونه زیات پکار راځي نو موږ د الکترانکس کتابونه رالو او خپل فیلډ سره متعلق چې کوم دی کتابونه زیات ګورو دغې سره. ډېره مننه کتونکو دلته را سره یو بل ملګری هم موجود دي د هغوی نه به تپوس کوو. دوسته په خپل پروګرام کې تخرکلی وایم خپل نوم راته لږ وښایه او د کوم ډپارټمنټ نه یې؟ وعلیکم السلام زما نوم عادل خان دی او د الکترانیک ډپارټمنټ سره مې تعلق ساتم. زما په خیال دا ټول د الکترانکس ډپارټمنټ والا ټول ملګري یې مطلب تاسو په یو ځای باندې ټول دلته کې سټډي ته راځئ. تاسو کوم کتاب زیات تر ګورئ دلته؟ موږ خو بس چې کوم کار راته کلاس کې وکړي هغه بکس موږ سره نه یا په مارکیټ کې به میلاویږي خو ډېر ګران میلاویږي موږ ته نو د هغې بیا موږ چې کوم دلته لایبررۍ ته راشو بس هغه په خپل مطلب ښه اسانتیا سره ریډ کړو واپس یې خپل ځای کې کېږدو دغې نه سټډي کوو ډېر.
ډېره اسانه ده موږ ته بدل. ډیره مننه کینې خپل سټډي کوي کتونکو یو بل ملګری دی د هغوی نه به تپوس کوو ملګري لږ باندې راته به ودرېږي لږ ستاسو لږ ټایم اخلم دا راته لږ ووایه چې دا کوم سوشل میډیا راغلی ده د هغې نه راتلو نه پس په لایبررۍ کې موږ ګورو مخکې چې به موږ رالو یو لایبررۍ ته به ورلو هلته به ډېر زیات رش و ډېر زیات خلک به اوس موږ ګورو دومره خلک نشته ته راته لږ دا ووایه چې ستا غونته ملګري لایبررۍ ته ولې دومره نه راځي نو موږ ته چې کوم دلته ضرورت ملاویږي او هغه موږ ځان له بار اغستی نه شو او دلته هغه موجود وي او هغه زموږ ایکسپینډیچر نه باري نو هغې دپاره موږ دلته راځو او هغه ضرورت پوره کوو او دلته ملاو شي نو بس هغه ضرورت موږ دلته پوره کوو او ډېر راځو او ډېر اوس لکه زموږ ته ینګ جنریشن والا سټوډنټ چې کوم یا ځکه نه راځي چې هغې سره موبایل وي نو بس ګوګل استعمالوي او چې څه ورته ملو شي هغه ګوګل باندې موجود دي او هغه چې څه مطلب ضرورت یې هغه ګوګل له ورکوي بس خپل ضرورت یې فراهم کیږي مننه ستاسو د قیمتي ټایم راکولو کتونکو دلته سټوډنټان ډېر دي تاسو راته لږ هم دغه کوېسچن چې زما کوم دی هم دغه به تاسو نه هم کوم لږ راته دا ووایه چې کله موبایل راغلی دی سوشل میډیا راغلی ده نو په لایبرري کې سټوډنټان ډېر کم راځي کتاب کتلو دپاره تاسو راته ووایه چې تاسو پخپله هم دلته راځئ نو دې کې څومره تاسو دغه ګڼئ چې آیا انټرنیټ ښه دی که دا لایبرري ښه ده چې خلک د لایبررۍ ته راځي جی د کم ځای پورې چې د انټرنیټ خبره ده نو انټرنیټ باندې نالج داسې شیر کېږي چې هغه جمبلډ نالج وي هغې کې مونږه مطلب ځان له نالج راوکاږل ډېر ګران یې مونږ ته یو جمبلډ نالج یې هغې کې ډېر زیات سرچ کول غواړي ډېر زیات ټایم لګي د انسان او نالج هم داسې چې هغه پریسایز مطلب کیدی شي یا نشي کیدی دا ډیپینډ کوي انټرنیټ نه یو نالج راوکاږل دا ډېره ګرانه خبره ده ځکه چې انټرنیټ کې مکس هېر سو ډیره مننه کتونکو یو بل د سټوډنټ را سره موجود دی د هغوی نه به تپوس کوو دوست صاحب خپل تعارف را سره وکړئ او کوم ډپارټمنټ سره یې ما نوم عبدالمجید خان دی زه الکترونکس ډپارټمنټ نه یم او اوس چې کوم دی ام فل سټوډنټ یم ډیره مننه خپل پروګرام کې د ټایم راکولو کتونکو د دوی نه به هم زما هم دغه پوښتنه رایي چې تاسو راته لږ دا ووایه چې کوم تاسو ته څنګه ما وویل چې په انټرنیټ راتلو نه پس چې کوم دی نو زیاتر خلک چې کوم دی هغه لایبررۍ ته نه راځي وجه څه ده نو یو خو دا دی چې انټرنیټ خو ډېر مطلب چې ضروري څیز دی اوس لکه ما خبره شي نو زه چې کوم دی خپل آرټیکل هغه په نیټ باندې ګورم او څومره چې نوي آرټیکل راځي نوي ریسرچز راځي نو هغه چې کوم دی انټرنیټ سره تعلق ساتي ما لکه خو دلته کې چې کوم دی صحیح د تیسیز میلاو شي خو هغه نوي معلومات چې کوم زه غواړم نو هغه ما په نیټ باندې میلاوي او بل دا چې نیټ سره څنګه چې یونیورسټۍ سره لګېلی لایبررۍ سره نیټ لګېلی هغې سره چې کوم دی ځینې آرټیکل دی یعنې آی ټریپل ای والا چې دي نو هغه زه دلته کې ډاونلوډ کوم کلي کې چې کوم دی یا بل ځای کې نه شم ډاونلوډ کولی لایبررۍ له یونیورسټۍ له راتګ له ضروري وي او بل دا چې څنګه چې یو لوور لیول نه یو سټوډنټ راځي بره راځي نو هغې سره د ضرورت نور هم لګېږي اوس مثال د 9th والا 10th والا یو هلک دی نو هغې سره چې کوم دی کتاب د بی ایډ رول مطابق باندې چې کوم ایجوکیشن والا دی هغه دا فالو کوي مخکې چې سړی راځي بی ایس لیول باندې راځي یا ماسټر لیول باندې راځي نو هغه چې کوم دی د نیټ ضرورت وي سره لکه څنګه کرونا حوالې سره مطلب کورسونه راغل نو هغه چې کوم دی آنلاین کورسز چې کوم دی شروع شول نو هغې لپاره ضروري وه چې انټرنیټ ډېر ضروري دی که نه داسې ډېرې خبرې چې هغې سره چې کوم دی مطلب سټوډنټ او داسې چې کوم دی ټیچر یو بل سره لینک یې اوسېږي ډیره مننه ستاسو قیمتي ټایم راکولو دوست دلته را سره یو بل که سټوډنټ هم موجود دی د هغوی نه به تپوس کوو لږ رانته کې رانږدې شه راته دا راته لږ ووایئ د کوم ډپارټمنټ نه او کوم کلاس سټوډنټ یې او لایبررۍ ته څومره ټایم ورکوې السلام علیکم زما نوم حارث نور دی او زه الکترونیک ډپارټمنټ کې سبق وایم او فرست سیمسټر مې دی مونږ خو لایبررۍ ته ډېر راتګ نه یي زموږ پریکټیکل ورک زیات دی ځکه مونږ الکترونیک ډپارټمنټ سره ریلیټډ یو خو بیا هم زموږ یو نیم نالج داسې کتاب نه مونږ هغه اخیستلو دپاره بیا لایبررۍ ته ټایم ورکوو 2 ورځې پس داسې خامخا راځو په دې لایبررۍ ته چې تاسو کله راشلی او ډېر سټوډنټان به تاسو داسې هم ګوره چې هغوی به لایبررۍ ته نه راځي هغې سټوډنټانو ته تاسو څه وایئ هغو ته زما دا وینا ده چې هغو ته په کار دی چې راشي که خپل فیلډ نه نور څه دي وایي جنرال نالج وغیره ډېر ښه میټیریل دلته میلاویږي او ډېر ښه فایده ورکولی شي هغو ته مخکې زندګي دپاره
ډیره مننه تاسو د ټایم راکولو کتونکو دې سټوډنټانو سره هم تاسو خبرې واورېدلې چې موږ هغوی سره خبرې وکړې هغوی د خولې تاسو خبرې واورېدې دلته به دې کې به موږ ګورو چې د څوک نور داسې سینیر راسره میلاو شي چې د هغوی نه هم دا تپوس وکړو چې دلته به کم کتابونه به په دې لایبررۍ کې موجود وي او هغوی ته به دغه کتاب څنګه میلاویږي نو چېرته ځای مه موږ سره اوسئ د یو وړې دمې وخت شوی دمې نه پس راشو دغه خبرې به جاري ساتو جی کتونکو څنګه چې تاسو ته پته ده په پېښور یونیورسټۍ په دغه لایبررۍ کې موجود یم په دغه لایبررۍ کې را سره سټوډنټان هم موجود دي هغوی خبرې تاسو اورئ دلته را سره یو فیمیل اسٹوڈنٹ هم موجوده ده د هغوی نه به تپوس کوم آپ ذرا یہ بتائیں کس ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹ ہیں اور کتنے ٹائم سے آپ ادھر لائبریری میں آتی ہیں سر میں الیکٹرانکس ڈپارٹمنٹ کی اسٹوڈنٹ ہوں اور سر ابھی ہماری کلاسز اسٹارٹ ہوئی تقریباً یہ ہمیں دوسرا ویک چل رہا ہے تو تقریباً میں یہاں پہ اگر مجھے بکس کا مسئلہ ہو تو میں سر سے بکس لینے کے لیے آتی ہوں کیونکہ اکثر جب باہر مجھے بکس نہ ملے تو میں یہاں سے سر سے بکس لے کے جاتی ہوں یہ بکس تو آپ کو سوشل میڈیا پہ بھی اویلیبل ہیں آپ وہاں پہ بھی دے سکتی ہیں تو آپ یہاں پہ کیوں آتی ہے وجہ کیا ہے سر وجہ یہ ہے کہ یہاں سے ہمیں پہلے بات ہے ہمیں رائٹر کا پتہ نہیں ہوتا کہ رائٹر کون سا ہے سر کس رائٹر کی بک مانگ رہے ہیں تو مطلب کہ سر ہمیں جب رائٹر مطلب نام دے دیتے ہیں ہمیں مطلب ڈھونڈنی پڑتی ہے کہ یہاں پہ بکس ہیں کہ نہیں تو باہر اکثر یہ کہ مطلب ملتی نہیں ہے بکس مطلب ڈفرینٹ رائٹرس ہوتے ہیں نا تمہیں نہیں بک ملتی تو اس وجہ سے ہم سر کے پاس آتے ہیں سر سے کہتے ہیں کہ سر ہمیں بکس چاہیے اس رائٹر کی تو سر ہم وہ ڈھونڈتے ہیں تو یہاں سے پھر مل جاتی ہیں بکس آسانی سے یہ میرا یہ کویشچن بھی اسی حوالے سے تھا کہ زیادہ تر لوگ سوشل میڈیا پہ یہی بک ریڈ کرتے ہیں زیادہ ٹائم لائبریری کی جگہ پہ سوشل میڈیا کو دیتے ہیں تو ان اسٹوڈنٹ کو آپ کیا پیغام دینا چاہتی ہیں سر میں ان اسٹوڈنٹ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ لائبریری میں آنے سے یہ پہلے اچھا نا کہ یہاں پہ لائبریری میں اگر آپ اسٹڈی کرو تو پہلی بات ہے کہ بکس بھی مل جاتی ہیں اور اسٹڈی بھی اچھی سے ہو جاتی ہے سوشل میڈیا میں یہ ہوتا ہے کہ بکس ملتی نہیں ہے یا نہ بھی ملتی تو وہ آتے ہیں مطلب بکس لے کے بھی گھر میں رکھ دیتے ہیں اور لائبریری میں یہ ہوتا ہے کہ مطلب پرسکون مطلب انوائرمنٹ ہوتا ہے یہاں پہ جب بکس مطلب اسٹوڈنٹ لیتا ہے تو اسی ٹائم پڑھتا ہے اس کو دیکھتا ہے تو وہ مطلب آرام سے سکون سے پڑھ سکتا ہے جبکہ سوشل میڈیا میں ایسا نہیں ہوتا بکس لے کے بس لی بکس بیگ میں رکھ دی پڑھتا نہیں اور یہاں پہ یہ ہے کہ یہ بکس جو یہاں سے جو بک لیتے ہیں وہ بکس جو ہوتی ہے وہ لائبریری کی ہوتی ہے واپس بھی کرنی ہوتی ہے تو اس وجہ سے وہ اسٹوڈنٹ پڑھتا ہے اور کافی ټایم اس پہ لگا دیتا ہے پڑھنے میں ٹھیک ہے تھینک یو دلته کتونکو تاسو د دوی خبرې واورئ دلته راسره یو بل ملګری هم موجود دی د هغوی نه به تپوس کوو چې هغوی د کوم ډپارټمنټ سټوډنټ دي خپل پروګرام کې درته هرکلی وایم لږ راته دا ووایئ چې خپل نوم راته وښایئ او د کوم ډپارټمنټ تاسو سټوډنټ یې ما نوم محمد وقار دی زه د الکترونیکس ډپارټمنټ سټوډنټ یم دلته نه زه پی ایچ ډي کوم ډېره مننه په خپل پروګرام کې درته هرکلی وایم دا راته لږ ووایئ په یو تعلیمي اداره کې لایبرري څومره ضروري ده چې لایبرري چې کومه ده تعلیمي اداره کې لایبرري چې کومه ده دا د اهم ځای یو بنیاد دی ځکه چې دلته کې چې کوم دی یو پرسکونه ماحول وي سټوډنټ چې کوم دی هلته کې سبق په سکونه طریقې سره ویلی شي او دلته کې نور د نه علاوه چې کوم دی ریسرچ تیسس هم موجود وي نو سټوډنټ چې کوم دی هغې نه هم فایده اخیستل شي چې دلته کې څومره کار کړی دی دې نه هغې ته موټیویشن میلاویږي او مخته د هغې مطابق کار کولی شي ډېره مهرباني ستاسو د ټایم راکړو کتونکو تاسو دوی خبرې مو اورېدل دلته راسره لږ نور سټوډنټان موجود دي هغوی سره به هم خبرې کوو چېرته ځای یم کې دلته راسره هم په دغې لایبررۍ کې یو سټوډنټ موجوده ده هغوی نه به تپوس کوو په خپل پروګرام کې درته هرکلی وایم اول راته دا ووایئ چې څه دې نوم دی او د کوم ډپارټمنټ سټوډنټ یې وعلیکم السلام زما نوم تجلا بخاری دی او زه سوشیالوجي ډپارټمنټ کې یم تجلا تاسو راته لږ دا ووایئ چې تاسو راغلي یئ زه ګورم وختي داسې تاسو لګیا خپل کتاب ریډ کوئ په کوم کتابونو کې تاسو زیات انټرسټ اخلئ د خپل کورس نه علاوه زه کورس نه علاوه بس اخوا دېخوا چې څه ماته میلاو شي لایبرري کې زیاتر دا پاکستان متعلق کتابونه پاکستان پاپولیشن مطابق گروتھ مطابق کم کتابونه زه هغه ګورم زما چې کم ډپارټمنټ ته ریلیټډ دي هغه زه هسې جنرالي ووایم څومره ټایم تاسو دلته په دې لایبررۍ کې تېروئ مطلب په خپل ژوند کې په یو ورځ کې چې تاسو کله راشئ نو په هغې ورځ کې تاسو څومره ټایم لایبررۍ ته ورکوئ زه سهار راځم سهار ټایم کې 2 اورس تېروم او چې زما کلاسز وشي هغې نه پس بیا زه لایبرري ته راشم دلته سبق ووایم لږ بیا لاړه شم
ډېره ښه خبره ده کتاب سره دوستي کول کتاب ریډ کول په کتاب کې تاسو ته جنرال نالج کتابونه هم ملاویږي دلته تاسو په هغې کې هم سټډي کولی شئ د کورس نه علاوه تاسو په هغې کې سټډي کولی شئ لږ راته دا ووایه چې زیاتر سټوډنټان چې کوم موږ ګورو هغه د سوشل میډیا استعمال کوي لایبرري ته دومره خلک نه راځي که موږ اوس هم وګورو نو په هغه کې څومره لایبرري غټه ده څومره کتابونه ډېر دي بوکس ډېر دي دومره په دغه نسبت باندې خلک دلته ډېر کم راغلي دي وجه څه ده خلک ولې لایبرري ته نه راځي او په سوشل میډیا باندې زیات دي مخکې خو مونږ ته کلاس کې ټیچران ټول سبق وښیي که نه زما سیکنډ آپشن دا وي چې زه لایبرري ته راشم که زه په سبق نه پوهېږم نو بکس کې وګورم چې کم راته سر خولي ریفرنس دپاره هغه وګورم بیا چې دلته څه نه ملاویږي بیا تھرډ آپشن زما سوشل میډیا وي خو هغې کې لږ سرچ کول وي لږ په مشکله باندې ټاپک ملاویږي او دلته بکس کې زر ملاو شي دغه ټایم کې را سره موجود دی رحیمداد صاحب چې کوم د دې لایبرریین دی د هغوی نه به تپوس کوو سر لږ خپل تعارف راته وکړئ او د څومره ټایم نه په دې عهده باندې تاسو دلته کې خپله ډیوټي کوئ بسم الله الرحمن الرحیم ما نوم رحیمداد دی او دلته لایبررین پوسټ باندې زه کار کوم دا تقریبا 30 سالو شو د دې نه تاسو کوېشن وکړو خو د دې نه ټول نه اول زه تاسو ته هرکلی وایم زموږ په یونیورسټي کې په میل لایبررۍ کې د راتګ زه ستاسو ډېره شکریه ادا کوم چې تاسو د ډېرو مصروفیاتو باوجود تاسو موږ ته ټایم راکړو او موږ له دلته راغی نو الله دې تاسو له خیر درکړي او ډېره ډېره مهرباني ستاسو موږ شکریه ادا کوو ډېره مهرباني ستاسو موږ له په خپل پروګرام کې د ټایم راکولو رحیمداد صاحب لږ راته د دې لایبررۍ کې باره کې ووایه چې په یو یونیورسټۍ کې یا په تعلیمي اداره کې لایبررۍ څومره اهمیت دی او څومره ضروري ده لایبرري او کتابونه دا یو بل سره ریلیټډ چیز دی چې څنګه زموږ خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي یا الله پاک نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې اقرا ډومبنی الفاظ دو نو د زده کړې د لوستلو پیغام دی د الله طرفه او بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د طرف نه دغه دی نو زموږ هغه تعلیمات کې موږ اپنو کو نو انشاءالله زموږ به دنیا هم ښي او آخرت هم ښي چې پای کې د ټول نه بهترین ریډینګ چې کوم دی نه د قرآن کریم دی او بیا ورپسې دنیا کتابونه دي او هغه دي نو که چېرته مونږ انشاءالله دې باندې مونږ وچلیږو اسلامي اصولو باندې وچلیږو نو بیا مونږ به ریډینګ به هم زموږ ښه وي او زموږ به لایبرري هم آبادي وي او ودانې آبادي وي او نسل چې کوم دی نو هغه به انشاءالله یو ویل ایجوکیټډ نسل به مونږ ته میلو شي سر دا راته لږ هم ووایه چې کله مخکې به داسې وو چې خلک به وزګار شو یونیورسټۍ ته به راغل یا یونیورسټۍ نه بعد به یونین کونسلو کې به دغه وړې وړې ځایونه به جوړو لایبررۍ نه به جوړ وي خلک به هلته کېناستل او خپل بک ریډینګ به یې کولو اوس چې خلک وزګار شي یا د سټوډنټان وزګار شي دغه سوشل میډیا طرف ته لاړ شي دغه خلکو ته به تاسو څه پیغام ورکوئ هغه خلک به موږ دوباره دې طرف ته څنګه راولو چې تاسو راشئ او دې لایبررۍ کې یا د بېخور نورې لایبرریانو ته لاړ شئ ولته کې خپل بک وګورئ لایبرریز په حوالې سره داسې ده چې زموږ پبلک لایبرري ده چې هغه ډېره لویه لایبرري ده او هغه هم موجود ده او هغې ته هم خلک ریډینګ دپاره تلی شي او دغه کیدی شي تاسو چونکې د سافت فارم او د هارډ فارم خبره غالبا ستاسو دغه طرف ته اشاره نو دې باره کې به زه دا وایم چې د کتاب خپل افادیت دی د لایبررو خپل افادیت دی چې هغه نه کم شوی دی او نه به کم شي په سافت فارم کې که تاسو ته څه میلاویږي نو هغه داسې ده چې هغه ستاسو انرژي پای کې زیاته خرچ کیږي تاسو آی سایټس باندې اثر پرېږي تاسو چې کوم دی بدن باندې دغه کیږي او په کتاب خو داسې دی چې دا کتاب یو دوست دی چې هغه ته کور ته موډی شي سافت فارم کې داسې ده کله به بجلی وي کله به ني کله به انټرنیټ وي کله به ني کله به لیپټاپ خراب وي کله به بل شي وي او بل دا چې ما تاسو ویلې نو هغې نقصانات ما ته خو ډېر زیات ښکاري په نسبت د دې چې موږ یو هارډ فارم کې کتاب وګورو او هغې کې یو خو هغې سره دا ده چې کتاب دوستي چې کومه ده نو د هغې ډېرې زیاتې فایدې دي په هغې کې تاسو ته چې کوم دی نو ستاسو ټایم بچت کیږي ستاسو ته چې کوم دی ځان سره سفر کوي په سفر ته وړی شي ځان ته چې کوم دی هر ټایم تاسو کتاب دا یو دوست دی او دا دوستي چې کوم دی دا برقراري دې نه علاوه زموږ سټوډنټانو ته او خپل فیکلټي ته دا یو درخواست دی یو اپیل دی چې الله پاک موږ ته د ایچ ای سی ډیجیټل لایبرري په شکل کې یو بهترین پلیټفارم راکړی دی چې هغې کې موږ ته تیسیز او ډیزرټیشن او آرټیکلز میلاویږي لیټسټ انفارمیشن هغې کې موږ ته میلاویږي نو موږ د دغې نه فایده واخلو او هغه موږ زده کړو او که زده
زده کړه نشو کولی په خپله، نو دا لیبري سټاف د دې لپاره دی چې هغې باندې موږ ټایم په ټایم ټریننګز ورکوو، او دې نه علاوه موږ چې کوم دی هغه په سرچینګ ټیکنیکس باندې ورکوو، ټریننګز ورکوو. نو دی راشي او موږ نه هغه زده کړي او هغه استعمال کړي، ځکه چې د حکومت پاکستان په دې باندې چې کوم دی ډېر زیاته خرچه ده او په کروڑونو روپۍ په دې باندې هغه فارن ایجنسو ته ورکوي، او موږ ته هائی امپیکټ فیکټر جنرل چې کوم دی هغه په دې کې دغه کړي دي، اویلیبل کړي دي. خو افسوس دا دی چې د هغې استعمال ډېر کم دی. نو دغه زما ریکویسټ دی دغه ته چې یاره د دې دغه وکړي، دا استعمال انشاءالله دې کې اضافه وشي. په دغه ځای کې راسره نور اسٹوڈنٹان هم موجود دي، د هغوی نه به تپوس کو. اچھا، آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ مجھے اپنا نام بتائیں اور کس ڈپارٹمنٹ کی اسٹوڈنٹ ہیں آپ؟ میرا نام مناہل فاطمہ ہے اور میں ہیومن نیوٹریشن ڈپارٹمنٹ کی ہوں. اپنے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ سب سے پہلے میں یہ بتائیں کہ یونیورسٹی میں جو لائبریری ہیں آپ جہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں، کب سے میں دیکھ رہا ہوں آپ کتاب کی ریڈنگ کر رہی ہیں، کتنا ٹائم گزارتی ہیں ایک دن میں آپ اس لائبریری میں؟ جب ہمیں کلاسز کے بعد ٹائم ملتا ہے تو ہم لوگ یہیں پر آ جاتے ہیں، اور یہاں پر جو ہمیں اسائنمنٹس ملی ہوتی ہیں تو وہ ہم چیک کرتے ہیں، ریفرنسز دیکھتے ہیں، تو بہت زیادہ ہیلپ فل ہے ہمارے لیے. مطلب یہاں آ کے آپ کو ہیلپ ملتی ہیں اس کتابوں سے. کون سی کتابیں آپ زیادہ ریڈ کرتی ہیں اپنے کورس کے علاوہ؟ مجھے جو ہے وہ انٹمالوجی میں زیادہ انٹرسٹ ہے اپنے سبجیکٹ کے علاوہ، تو میں پھر اس کی بھی اسٹڈی کرتی ہوں. بڑی مهرباني. دلته را سره یو بل سټوډنټ هم موجوده ده، هغوی نه به تپوس کوو. تاسو په پروګرام کې هرکلی وایم، دا راته لږ ووایه چې څه دې نوم دی او د کوم ډپارټمنټ سټوډنټ یې؟ زما نوم ماریا منیر دی او زه هیومن نیوټریشن ډپارټمنټ سره تعلق لرم. ډیره مننه. تاسو راته لږ هم دا ووایه چې نن سبا زیاتره خلک چې کوم دی هغه د سوشل میډیا استعمال کوي. څومره ټایم میلاویږي هغه موبایل راوالي، لیپټاپ ته کښیني او هغه په هغې باندې خپل ریډینګ کوي، کتابونه ګوري. تاسو لایبرری ته راغلي یې، نو دغه خلکو ته څه پیغام ورکول غواړئ چې کوم خلک لایبرری ته نه راځي او سوشل میډیا استعمال کوي؟ زه به ټولو خلکو ته زما دا پیغام دی چې سوشل میډیا باندې ډیټا وي، اف کورس وي، خلک ته انفارمیشن هم اخیستی شي، خو سوشل میډیا باندې خبره دونه اتھنټیک نه ده. اتھنټیسټي ډیر خبره ده، ریل او فیک پکې خبرې راتلی شي. تاسو هغه نالج نشي زده کولی په سوشل میډیا نه، کم چې دا بکس کې دي. بله خبره یو د ابزاربشن دی زموږ په مایند باندې، کم چې موږ په هغه کې اخلو موبایل او سوشل میډیا الکترونیک میډیا نه، کم چې کم ډیټا موږ خپل په مایند کې ابزارب کوو لګیو، هغه دیټ مچ ویلډ نه دی. هغه چې دی نو مطلب هغه یو ټایم یا هغه موږ نه هېرېدی شي. خو بک یو ډېر زیات هغه دی، بک یو اتھنټیسټي ده. بک نه چې کوم ورډ به موږ وایو هغه به کیدای شي چې هغه یو ډېر ټایم زموږ مازغه باندې اثر وي. دې نه علاوه خبره داسې ده چې بالکل دی سوشل میډیا یو ښه اپروچ دی سټوډنټس لپاره. مینس داسې دی یو لیټسټ ریسرچ راغلی لیټسټ، نو هغه په بکس کې به نه وي، هغه به افکورس تاسو به انټرنیټ تھرو به تاسو حاصلولی شئ. خو زه به ویم چې بکس زیات ښه یو طریقه ده، یو زیات مونږ یو لایبرری یو داسې شی ده چې کام نیسي پکې، یو ټایم مونږ ته میلاو شي چې سټډي کولو دپاره. نو زه به ویم چې پریفرنس بکس ته ورکول زیات ضروري دی. تاسو چې دلته کې ټایم میلاوي کې د خپلې لایبرری ته راشئ، ستاسو چې کوم کتابونه خوښ دي د خپل کورس نه علاوه، تاسو کوم کتابونه زیاتر خوښوئ او ګورئ؟ زیاتر خو اف کورس چې لایبرری مقصد هم دغه دی چې کورس ریلیټډ سبق موږ وګورو. کورس ریلیټډ چې دونه موږ سره ډېر زیات بکس شته دی خپل د ډپارټمنټ او خپل د کورس ریلیټډ، نو هغه موږ زه وایم چې مخکې خو دی هغه زیات نه زیات موږ وایو هغې کې اپروچ وي. دې نه علاوه موږ انګلیش لټریچر کې د ګرلز او زموږ ډېر زیات د انټرسټ په انګلیش لټریچر کې زیات دی، نو موږ هغه بکس هم زیات ګورو. بیا اسٹوڈنٹ موجود ہے انہیں بتا پوس کو. جی آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. سب سے پہلے آپ اپنے یہ تعارف کروائے کہ آپ کون سی ڈپارٹمنٹ کی اسٹوڈنٹ ہیں اور کیا نام ہے آپ کا؟ میں ہیومن نیوٹریشن ڈپارٹمنٹ کی اسٹوڈنٹ ہوں اور میرا نام مہک ساجد ہے. میں ایم فل کر رہی ہوں اور سیکنڈ سیمسٹر ہے میرا. جی سب سے پہلے آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کتنا ٹائم آپ اس لائبریری میں گزارتی ہیں؟ نارملی یہ تو ہوتا ہے کہ میں صبح آ جاتی ہوں جب میری کلاسز نہیں ہوتی. کلاسز سے پہلے کیونکہ مجھے جونیئرز بلا لیتے ہیں کہ ہمیں کچھ ٹیچ کر دیں یا کچھ ہیلپ کر دیں، تو ان کی ہیلپ کچھ کر لیتی ہوں. اور اس کے بعد زیادہ وقت یہاں لائبریری میں ہی ٹائم اسپینڈ ہوتا ہے میرا. اور اس کے بعد کلاسز کے بعد دوبارہ یہاں پہ ہم آتے ہیں اور ہم لوگ کمبائن اسٹڈیز کرتے ہیں. کتونکو دی وی چې منګه د ټیچرز هیلپ کوو، مطلب دا چې دا ډېره زیاته تکړه سټوډنټه ده، ځکه داسې خبره وکړه. د دوی نه به زما یو تپوس بل هم وي. سب سے آپ مجھے یہ بھی بتائیں، جتنی باتیں آپ نے کی تو لگ رہا ہے کہ آپ کتنی لائق ہیں، تو اس حوالے سے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ یونیورسٹی میں لائبریری کا ہونا کتنا ضروری ہے؟ یونیورسٹی میں لائبریری کا ہونا اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ فزیکل ہم لوگ اس
बुक्स को टच कर सकते हैं। नॉर्मली हम जो इंटरनेट से पढ़ते हैं काफ़ी ज़्यादा आई साइट वीक जो होती है उससे। दूसरा कि बुक से पढ़ने का मज़ा ही कुछ और होता है। फ़िज़िकल अवेलेबिलिटी होती है, आसानी से हर डिपार्टमेंट के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में हम आसानी से पढ़ सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा सिर्फ अपने डिपार्टमेंट में हमारा इतनी ज़्यादा बुक्स हैं, पूरा एक सेक्शन हमारा यहाँ पर लाइब्रेरी ने यहाँ पे डेवलप किया हुआ है और वहाँ पे हम जाते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, हमारे बहुत सारी बुक्स हम इश्यूज़ भी करते हैं। और हमारी ये होता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई यानी हम इस पे पेमेंट वगैरह नहीं दे रहे, ठीक है। और हम लोग किसी भी वक्त आते हैं, उठा लेते हैं और पढ़ते हैं यहाँ बैठ के, और प्रॉपर तरीके से प्लेसमेंट भी उसकी दोबारा वहीं पे कर लेते हैं। अगर कोई बंदा या कोई स्टूडेंट इंटरनेट का इस्तेमाल करे, सोशल मीडिया पे यही बुक देखे जो बुक आप यहाँ पे देखती हैं, और वो मेरे ख्याल में सोशल मीडिया पे आपको दस्तयाब भी हैं, पैसों पे मिलती हैं, लेकिन है मौजूद हैं, और तो उन लोगों को आप क्या पैगाम देना चाहती है कि वो क्या करें, मतलब उसी सोशल मीडिया को कंटिन्यू रखें या यहाँ पे आया करें? मैं ये नहीं कहती कि इंटरनेट का इस्तेमाल ना किया जाए। इंटरनेट काफ़ी चीज़ों की तरफ एक्सेस भी दे रहा है। कुछ चीज़ें जो हम लोग यानी लाइब्रेरी में अब फिज़िकली, अब फॉर एग्जांपल मैं तो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ, आप जो है कभी लाइब्रेरी तक एक्सेस कर सकते हैं, कभी नहीं, लेकिन उनके लिए इंटरनेट ज़रूरी है, ठीक है, वो भी हमारे लिए। लेकिन बुक्स का पढ़ना भी हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे पास फ़िज़िकल चीज़ है, इसको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, प्रॉपर लिख सकते हैं। आप जस्ट रीड आउट कर लें मोबाइल से, आपकी आई साइट का मैंने जैसे बताया वो भी काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। दूसरा, उसका जहन पर इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होता। आप जो चीज़ पढ़ते हैं प्रॉपर वो सामने आप देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम मोबाइल में जैसे स्क्रॉलिंग कर ली, बोर हो गए, बंद कर दिया, लेकिन प्रॉपर बुक का एक इन्वायरमेंट हमारा बन जाता है जब हम यहाँ पे बैठते हैं। एक कंबाइंड स्टडी से हमारा बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। इस लाइब्रेरी में आपको कौन कौन सी बुक्स अवेलेबल है? इस लाइब्रेरी में हमारे डिपार्टमेंट के अलावा सॉइल साइंस, एंटोमोलॉजी, रूरल सोशियोलॉजी, फूड साइंस एंड एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री और बेशुमार बुक्स हैं, मुख्तलिफ रिसर्च पेपर्स हैं और मुख्तलिफ जर्नल्स हैं। यहाँ पर बहुत न्यूज़पेपर्स भी इवन अवेलेबल, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। स्टूडेंट्स को मैं ये पैगाम देना चाहती हूँ कि सोशल मीडिया भी अच्छी चीज़ है। आजकल के दौर में इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और लाइब्रेरी की अलग अपनी जगह इंपॉर्टेंस है, क्योंकि पेशावर में ख़ास तौर पर और हमारी यूनिवर्सिटी में ऐसे स्टूडेंट्स भी आते हैं कि जो बहुत दूर इलाकों के होते हैं, वहाँ पे नेट की अवेलेबिलिटी बहुत मुश्किल होती है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा मंद है, क्योंकि जो डेटा उनको कलेक्ट करना होता है वो हर किस्म का डेटा यहाँ से इजीली अवेलेबल होता है। और मैं कहती हूँ कि लाइब्रेरी हमारे लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही है ना, उसकी अहमियत अपनी जगह है, लेकिन उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि उनके पास इसके अलावा और कोई जगह नहीं है जहाँ से वो डेटा ले सकें। तो मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि इंटरनेट का इस्तेमाल भी करना चाहिए और उसके साथ साथ बुक्स का भी इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इंटरनेट जो है वो आपकी आई साइट को भी वीक करता है। और दूसरी बात ये कि आप जब इंटरनेट यूज़ कर रहे होते हैं तो आपका माइंड मुख्तलिफ़ चीज़ों की तरफ जा रहा होता है, तो आपकी फुल कंसंट्रेशन नहीं होती है। लेकिन जब आप बुक्स पढ़ रहे होते हैं तो बुक्स में फुल कंसंट्रेशन आपकी उसी टॉपिक के ऊपर होती है और आप उसके साथ नोट कर सकते हैं, और सबसे बढ़कर आई साइट का मसला भी नहीं होता है और फुली कंसंट्रेशन भी उसकी होती है। आपकी लाइफ में कौन सा बुक आपका फेवरेट है? मेरी लाइफ में तो ऑफ कोर्स मेरे अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड ही है, और जो न्यूट्रिशन है उससे रिलेटेड जितनी बुक्स हैं वो सारी की सारी मेरी फेवरेट हैं। और अगर आपके सब्जेक्ट के अलावा, कोर्स के अलावा कोई बुक हो तो वो कौन सा है कि आप लोगों को या स्टूडेंट को प्रेफर करती हैं कि वो उस बुक को रीड करें? इस तरह तो अगर आप सब्जेक्ट वाइज पूछते हैं या स्टडीज़ के हवाले से पूछते हैं तो मैंने आपको पहले भी कहा है कि एंटोमोलॉजी मेरा फेवरेट है, तो उससे रिलेटेड। और अगर आप कहते हैं कि स्टडीज़ के अलावा तो बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे उर्दू नावल्स हैं, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं, जैसे कि उमैर अहमद बहुत अच्छी राइटर हैं, तो उनके नावल्स पढ़ सकते हैं। और फ़रहत इश्तियाक बहुत अच्छी राइटर हैं, तो आप उनके नावल्स बहुत पढ़ सकते हैं। और मुझे ये दोनों बहुत पसंद हैं, तो मैं लोगों को कहूँगी कि आप उनके नावल्स पढ़ें और एंजॉय भी करें और उससे सबक भी हासिल करें। वेलकम बैक कतुन को संग जदा उस्ता पता जमीन प्रोग्राम नन पे खौरग पा दगे लाइब्रेरी नुमाने दे दे टाइम के रसन मौजूद थे तहसीनुल्लाह साहब तास तो प्रोग्राम के हर कले वाय मेहरबानी जी ज़मानुम तहसीनुल्लाह दे ज़दल तक ऑफिसर इंचार्ज लाइब्रेरी कारकुम 2001 ना दल तक ज़पदे लाइब्रेरी के कारकुम
ډېره مننه. دا راته لږ ووایه چې دا لایبرري چې کومه ده کوم کې چې موږ دې ټایم موجود یو دا څومره زړه ده څومره زوړ تاریخ لري دا کله آباده شوې ده؟ څنګه چې موږ ته پته ده پښتنو کې د تعلیم رجحان ډېر کم و خصوصا ماډرن علومو ته نو د دې تاریخ دومره زوړ دی چې د دې ځای نه صاحبزاده صاحب د دې کالج چې فاونډر یادیږي هغه او روسکیپل چې کوم دی روانو دی تللی انډیا ته په لاره کې دی علیګړ کې لږه سټی وکړه هلته کې پښتانه سټوډنټان د دې علاقې ناستو هغوی ته چې پته ولګېده چې یاره صاحبزاده صاحب راغلی دی نو صاحبزاده صاحب بذات خود هغه سټوډنټان راته شو او هغوی دا ووایي چې زموږ ته دلته راستل مسله ده موږ ته تکلیف دی نو لهذا موږ څه پیسې هم جمع کړي دي دا پیسې هم زموږ نه واخله 80 روپۍ په هغه وخت کې او موږ له دلته کې یو هاسټل جوړ کړی دوی چې واپسې کې راتلل دي وی چې دا سټوډنټان خو به سروایول وکړي دي خو به سبق ووایي خو هغه قوم هغه بچي چې هلته پاتې دي هغوی سره بس کوو نو دغه بنیادي شاته د دې هغه نظریه وه چې دلته یو کالج جوړ شي او 1999 د دې مختلف قسمه میټینګونه شروع شو په ښار کې په هغې کې لوی لوی مشران د دې قوم ناستو او په 1913 کې دا کالج جوړ شو د کالج د جوړېدو سره سره د لایبرري همدغه شانته جوړه شوې ده انګریزانو چې کالج جوړو داسې د لایبرري هم ورسره جوړه شوې ده نو دا د 1913 بلډینګ دی. زیاتر خلک چې کوم دی یا طالب علمان چې کوم دی هغه سوشل میډیا باندې زیات استعمالوي کله چې تاسو په کالج یونیورسټیانو کې هغه وخت دونه اسانتیانې نه وې اوس اسانتیانې هم راللې دغه سوشل میډیا راغله انټرنیټ راللو نو دا راته لږ ووایه چې په دغه انټرنیټ چې کوم ماشومانو ته اویلیبل دی یا طالب علمانو ته هغوی د هغې نه غلط مطلب اخلي هغوی ته تاسو څه پیغام ورکول غواړئ؟ د وخت سره هر یو ځای کې چې انټرنیټ راغلی دی یا نور داسې سهولتونه راغلي دي نو چونکې طالب علم ته یا نور خلکو ته د دې د افادیت پته نی نو که د هغې استعمال غلط کیږي نو موږ ورته استعمال غلط نشي ویلی اصل کې دا ماشوم دا طالب علم یا دا وخت سره دا میچور کیږي که موږ دا خبره کوو چې یاره په مغرب کې یا په نورو ممالکو کې د دې استعمال په صحیح توګه کیږي نو هغوی سره هم دا مسلې به وي په اول کې دا نه چې هلته به دا نه وي خو په مزه د دې تبدیلۍ په مزه راغلې ده او بیا دا خلک دې ته رسېدلي دي چې د هغې صحیح استعمال جوړ شوی دی که یو طالب علم دی نو د هغه کار د تعلیم سره دی د نورو لوازماتو سره نه چونکې سوشل میډیا هغه له فارمز ډېر ورکړي مختلف فارمونه ولې ورکړي دي اوس داسې ګروپس په سوشل میډیا باندې جوړ دي که ته یو کوېسچن په سوشل میډیا باندې کړې چې ما ته دا شي په کار دی نو تا ته به 1 غنټه کې 30 منټ کې د هغې جواب میلو شي نو سوشل میډیا دا کار اسان کړی دی څو پورې چې تاسو د ډیجیټل انفارمیشن خبره کوئ چې یاره کتابونه په سوشل میډیا په دې سوشل میډیا باندې په دې واټس ایپ باندې یو پوسټ وکړئ چې یاره ماته یو پلاني کتاب په کار دی څوک شته داسې چې زما مدد وکړي هم زموږ په پروفیشنل لایبرریانس کې موږ ته یو څیز اویلیبل نه دی نو موږ دا په یو پوسټ ورلګوو زموږ ګروپس جوړ دي زموږ د لایبرري افیسرز او هغه موږ ته په سوشل میډیا باندې هغه شی هغه بوک چې کوم زما یا کوم انفارمیشن زما په کار دی زما د یو بچي دپاره هغه موږ وغواړو او هغه بچي موږ دلته دا تکلیف نه ورکوو هغه ته موږ ډور سټیپ باندې د هغو د کور په دروازه باندې هغه انفارمیشن ورکوو موږ هغه ته هغه واټس ایپ کو موږ هغه ته ایمیل کو بیا د هغه خوښه ده که هغه دا انفارمیشن په ایمیل زما نه غواړي نو ما له سهولت د یونیورسټۍ راکړی دی او که هغه ما نه دا غواړي چې ما ته دا په واټس ایپ باندې راکړه نو زه ولې په واټس ایپ باندې او که هغه ما نه په یو بل میډیم باندې هغه غواړي نو هغه ته هغه اویلیبل دی جی څنګه چې تاسو خبر وکړه چې دغه خلکو ته دغه څیزونه موږ ډېر په اسانه طریقه باندې ورکوو لږ راته د خپل د دې اسلامي کالج چې کوم لایبرري دی په طریقه کار باندې راسره لږ خبرې وکړئ یو کس په کور کې ناست دی یا دلته کې ریګولر دی یا پرایویټ دی هغوی ته به بک په کومه طریقه باندې میلېږي آیا دې ممبرشپ دی که څه طریقه کار د اسلامیه کالج لایبرري پبلک لایبرري نه ده دې ته اکیډمیک لایبرري وایي اکیډمیک لایبرري کې هغه خلک سبقونه ویلی شي یا مطالعې له راتلی شي چې کوم د دې ځای سټوډنټ دی
زمونږ طریقه ډېر اسانه ده چې کله یو ماشوم په کالج کې داخله واخلي نو د هغه د ډایرکټریټ اف ایډمیشن نه د هغه موږ ته یو لیست راشي چې کله موږ ته ماشوم لایبرري ته اپروچ وکړي نو د دې نه مخکې چې هغه لایبرري ته اپروچ کړي هغه له موږ یو اورینټیشن پروګرام یې نو اورینټیشن هغه له موږ ورکو چې لایبرري به ته څنګه استعمالوي یا به کالج کې ستا څه ضرورتونه چاله به ته ځي کم ځای کې به ستا کار راپېښېږي نو هغه موږ ټیک ټاک ایجوکیټ کړي وي چې لایبرري ته راشي او هغه ممبرشپ غواړي نو عموما په سکول او په کالج لیول باندې د لایبرري استعمال نشته باندې برابر دی خصوصا چې په سکول کې دا پروګرام پکارو نو په سکول کې دا پروګرام نشته چې دې کالج ته راغی نو دې کالج کې هم لایبرري ته نه تللی ځکه چې هلته کې هم اورینټیشن نه کېږي د لایبرري استعمال د څه وجوهاتو په وجه باندې نه کېږي نو دې خپل د ټیکسټ بک سره ریلیونټ دی خو چې کله د یونیورسټۍ لیول ته راشي نو دی بیا لایبرري ته خامخا راځي زه به تاسو نه یو تپوس د آخري تپوس په وکړم چې لږ راته دا ووایه چې کوم خلک مخکې به وزګار شو نو هغوی به لایبرري ته تلل هلته به یې خپله سټډي کوله بک به یې کتل مختلف د کورس نه علاوه به هم نور بکس کتل اوس زیاتر خلک چې کوم دی هغوی سوشل میډیا موبایل دی به داسې څیزونه راغستې وي او یو سایډ ته ناست وي هغې کې لګیا کو موبایل کې یا بک ګوري یا هر څه ګوري هغه خلک به موږ څنګه دوباره دې طرف ته راولو چې یاره تاسو راځئ او دا لایبرري ستاسو دپاره ده اصل کې موږ به بار بار دا خبره به کېدله چې دنیا به یو ګلوبل ویلیج شي چې تر څو پورې موږ د خپلو بچو ریډینګ هیبټ ډیولپ کړي نی نو تر هغې پورې به دا مسایل موږ سره وي د سکول لیول نه به دا څیز شروع کیږي سکول لایبرري به ډیولپ کیږي او دې کې به د والدینو هم شرکت شامل وي آیا یو پلار یو کتاب بازار کې واغشته چې بچی ته گیفت کو چې بچی دا کتاب واخله دا ووایه دا تعالی ما گیفت کړی دی دغه شانتې به دا بچی ځان سره بوځي بازار ته او هغه ته به وایي چې بچی دې کتابونو کې ځان یو کتاب خوښ کا چې تا ته زه واخلم نو هغه به اول یو شان دغه پریارټي وي ټایم سره به دغه وخت سره ټایم بدلیږي نو ریډینګ هیبټ به الس سیوا کیږي او د دې دپاره موږ هر کال په اپریل کې موږ ورلډ بک ډے مناوو هم په اسلامیه کالج کې مناوو په دې کیمپس کې ګریډ کیمپس کې مناوو چې خلک د کتاب د اهمیت نه خبر شي او په بچو کې او په قوم کې د کتاب د لوستو شوق پیدا شي نو په دې وجه باندې که موږ د سوشل میډیا سره د دې تقابل کوو نو سوشل میډیا په ډیجیټل فارمیټ کې د دې کتابونو ایکسس ورکوي خو که یو بچی موږ وایو چې دی په سوشل میډیا ناست دی د دې څه بل څه نه ګوري آیا په ده باندې څه واچ شته د پاسه څه سنسرشپ پې والدینو ایښی دی یا نه دی ایښی خو که دی په یو تعلیمي اداره کې ناست دی او دی د دې استعمال کوي نو یاد ساته زمونږه په دې کالج کې دا یو ګیټ نه والا تر بل ګیټه پورې د انټرنیټ ایکسس هر یو ماشوم ته فری دی خو چې دی دلته ناست دی نو دی دا میډیا د خپل ریډینګ پرپز دپاره د لوستو د مقصد دپاره استعمالی نو که په هغې کې دته یو پرزنټیشن پکار دی که دی کویز تیاروي که دی یو ریسرچ پیپر ګوري که دی یو اسایمنټ تیاروي یا دی تیسیس ګوري د خپل ماډل دپاره د ریسرچ دپاره هغې دته د دې ایکسس دی ځکه چې ګورنمنټ اف پاکستان او هایر ایجوکیشن کمیشن د هر یونیورسټو ته د ډیجیټل لایبرري ایکسس ورکړی دی اسلامیه کالج سره هم دا شته آیا انټرنیټ د کتاب متبادل کیدی شي انټرنیټ بنیادي طور باندې د کتابونو پیداوار اوس په دوه قسمه دی خلک په دې کې کنفیوز دي کتاب یو په هارډ فارم کې پیدا کیږي هارډ فارم ورته وایي یو ډیجیټل بون دی چونکې په موجوده دور کې په یورپ کې یا که موږ په مغرب کې د دې خبرې غوالون هغې ته ډېره زمانه مخکې د دې خبرې مسله وه چې هغې سره ځای نه و په لایبرریو کې د کتابونو نو هغې د مایکرو فلم او مایکرو فیشو د دې سیزونو نه هغې استفاده وکړه او هغې د خپل سپیس کمول دپاره مایکرو فارم ته لاړل چونکې
د انټرنیټ استعمال سره د مایکروفلم او د مایکروفیش او د دې سیزونو استعمال ختم شو. دا یو ماډرن ټیکنالوژي رااله. انټرنیټ د کتاب متبادل نه دی، د کتاب د حاصلولو طریقه ده. ځکه چې ډیجیټل فارم کې کوم کتاب پیدا شو نو ډیر خلک د هغې اکسس آنلاین پیمنټ باندې واخلي او خپل ریډر ته وایي چې دا لینک والا او دا کتابونه او دا ریسرچ ارټیکل یې ځان له ډاونلوډ کا. نو ما سره سپیس بچ شو. نو را روان فیوچر چې کوم دی، را روان ژوند چې کوم دی، دا په ډیجیټل فارمیټ کې او دا انټرنیټ په موږ له مدد راکوي د دې کتابونو دپاره، د دې ریسرچ ارټیکل دپاره یا اکیډمیکس کې به موږ له مدد راکوي. دې ټایم کې زه موجود یم دغه د اسلامیه کالج لایبرري کې. دغلته کې هم ما تاسو د ټولو خبرې واورېدلې چې په سوشل میډیا کې او په دغه لایبرري کې څو پرختې او هغه خلک به موږ څنګه راولو دغه لایبرري ته واپس. کتونکو دا زموږ نننی پروګرام، زموږ د پروګرام ټایم ختم دی. موږ له ماله او زما د پېښور غږ پوره ټیم له اجازت ورکړې. الله په امان.